الله الرحمن الرحیم مختصر القدوری سیزن 3 سبق نمبر 23 کتاب الحظر والاباحة. نن ول سبق کې مونږ به د جایز او د ناجایز متعلق او د وصایا نه څه خبرې ویو ان شاء الله. بقیه سبق به سبب ختمو. حظر چې تل شي ممانعت تل شي شی محظور معنا ممنوع، مباح معنا شی جایز. دې کې مصنف علیه الرحمه هم دا خبره ډسکس کوي. حظر معنا د المنع والحبس، عبارت شرعا دی معنا جوړیږي عبارة عما منع من استعماله شرعا، شرعا یو شي استعمال نه من رغلی. والمحظور ضد المباح، مباح خلاف شي ته محظور شي. مباح شي تل شي ما خير المكلف بين فعله وتركه من غير استحقاق والعقاب، چې کول او نه کول کې سړی ته اختیار وي، نه د غضب لای کېږي او نه د ثواب لای کېږي، بلکې جایز شی وي. لا يحل للرجال سړیانو ته نه د جز لبس الحریر رشم جامې غوستول کاپړې، ويحل للنساء ښځو دپاره رشم جامې حلال دي. ولا بأس بتوسده، په دیونه تکیه ویل او تکیې دپاره یې لګول. عند ابي حنیفه رحمه الله امام صاحب مذهب کې پروا نشته. وقال صاحبان وایي چې نه یکره توسده، تکیه لګول په د مکروه ده معنا ممنوع ده، ځکه چې دا د جبابره و طریقه ده او د هغو تشبه ده. ولا بأس بلبس الحریر والدیباج په الحرب، په جنگ کې حفاظت دپاره رشم او دیباج نور قسمونه د رشم ولا استعمالول دا صحیح دي چې توره پې خویږي، معنا ما ټیم خبرې اوس خو تورې نه دي عندهما صاحبینو په نسبت. ویکرو عند ابي حنیفه رحمه الله امام صاحب په مذهب کې مکروه دي، ځکه چې دې کې من رغلی ده او دا تفصیل کې نشته چې جنگ میداني او که بغیر د جنگي. ولا باس بلبس الملحم اذا كان ابرسما، خو که به داسې کاپړاوي چاته واغوستول سړي چې د هغه ولا تانه دي چې نه جوړی رشم نه، تانه تا الف تا نون الف نا تانه وتل شي تن سره لګیږي، بل د با الف با نون الف نا بانا تانا بانا چې تل شي ورچینه نه نه ایسا تانا غختل شي تن سره لګیږي کنه بانا منه بن سره لګیږي ورچینه کدی غول شي ورچینی زه حصہ سا رشمنی ولحمته قطنا د کوم نن ولې سید ملوچوي او خزن رشمی نبی پروانه لري. ولا يجوز للرجال یا للرجل سړی ته نه د جز التحلي بالذهب والفضه، سري سپینو زارو سره ځان ښایسته کول، زیورات استعمالول، سینګار کول، بنټن کېدل. ولا بس بالخاتم، ها ګوت استعمالول شي څه مقدار کې د سرو زرو ولا د سپینو زارو ولا سرو زرو ولا منه ده. والمنطقه یا هم د شی ته د شو کې ملې ولا ملاتړ ونه جوړ کې ملاباند ملابان سی ملیار بنی تړلی شي مته من تکیل شي، یا هم د شی ته پټ غول ورسره تړي ټینګ. وحلیت السیف یا توری بنی شي سونا مناخی جی من الفز سپینو زار ولا، دا خو د نرینانو خبره ده. ويجوز للنساء التحلي بالذهب والفضه، خزو دپاره د سرو سپینو زارو هر قسمه شیان استعمالول صحیح دي، خو څه شي اعتبار سره ځان ښایسته کول اعتبار سره، لکه کوم ښایست دپاره استعمالي. ها خزو دپاره نرانو دپاره د سرو زارو سپینو زارو شیانو کې خوراک سکاک نه د جایز، د هغه ولا جام تلی د هغه ولا به زینا استعمالول، ترمادان سرمادان استعمالول صحیح نه دي، بوټان استعمالول یا بل شي باندې لګول صحیح نه دي، بیخي مغه نه جوړ کړي خزو دپاره هم. ويکره یلبس الصبي الذهب والحریر، همداسې مکروه ده چې واړه وړکي ته به سونه سپین نه ورغوستی، نر وړکه ده ځکه چې نه پوهېږي وړوک وي ښځې ته یې غوستول شي. ولا يجوز الاکل وشرب والادهان، خوړل سکل تیل اچول و تطیب خوشبو لګول، خوشبو پکې اچول پیانې الذهب والفضه للرجال والنساء، ښځو نر دواړو دپاره نه جایز، بقیه شیانو کې بیا ښځې نشي استعمالولی. ولا بس باستعمال آنیة الزجاج، هادي شیشې ولا لوښي هډوکي ولا لوښي، همداسې ته والرصاصې د کلایي ولا لوښي، والبلور د ګینۍ ولا لوښي کومه څه شیشه ده ایدی ولا عقیق همداسې د غمی ولا حقیق غمی ولا یا چشي ولا هم دا صحیح دي. ويجوز الشرب في الاناء المفضوة عند ابي حنيفة رحمه الله، امام سیبی
هغه لوښي کې څکل صحیح دی. المفضوض عند ابي حنیفه رحمه الله چې امام صاحب چې په نسي شوي هغه به سپین زار وغیره لګولی شي له هغونې الیدلی شي ته نقش و نگار پکې شوی وي. والرکوب علی السرج المفزز یعنده شی ته زین وغیره باندې کیناستل چې اچ شي ور باندې ستر سپین لګیدل. والجلوس علی سریر المفزز یا کاټ کې لاندې نقش و نگار شوی. وکره التعشیر فی المصحف قرآن کریم کې سونی سپینو سره اعراب لګول مانه دي. والنقط هم داسې نقطې لګول. ولا بأس بتحلیة المصحف ها بقایا قرآن کریم عظمت دی واجې نه هغه باندې سونی ګاته لګول یا بل د سر کې شکل نقش نگاری کول لیک وغیره ورچینی طرف نه د صحیح ده. ونقش المسجد یا د مسجد کې نقشې جوړول زخرفته یا دی هغه ولا ښایسته کول دی مسجد ولا بما الذهب ګولډن کلر سره یا د سرو زرو اوبو وغیره سره د صحیح دي. ویکره استخدام الخصیان خو استخدام د خصیانو کول شدید د مکروه کار د معنا دا چې دا شی ته کول ښه نه دي دا مسلی کې رسی خسی کول وغیره. ولا بس بخصای البهایم ها زناورو کې صحیح ده. وانزاء الحمیر علی الخیل یا د خر استعمالول په واسطه باندې کچر د پاره ده هم شدي معنی بهتره خبره نه ده نور کولی شي. ويجوز ان يقبل في الهديه والاذن هدیات ته چور استولی وړوک مشوم په لوز بنی ویل د پلنکی رستولی د اجازهات یې کړه سره د شي په دې کې قبل اول شي قول العبد والصبي دی وړوړ کی خبره او دی غلام له خبره قول په المعاملات ک د نوري ممیلی دی دی کی خبره قبل اول شي قول الفاسق دی پاسیک سړي خبره لکه یې پاسیک سړی د بدعماله کاسته چې خبرې معلومات کوي چې د کومې ممیلي څه پېښېږي خرڅول مرڅول وغیره خبرې ده صحیح ده. خو ولا يقبل باخبار الديانات الا قول العدل که بیا دینی خبره ده دیانت سره تعلق ساتي هغه د لپاره عادل صالح سړي خبره ضروري ده. مخکې چې ولا يجوز ان ينظر الرجل من الاجنبيه پردي سړي ته نه جایز پردي ښځې ته کسي الا الى وجهها ها مخ ته قتل شي ضرورت کې ډاکټر وي یا شهادت ورکولي ګوي او کفي هلسونه ته قتل شي نور بقایا بدن ته نشي قتل پین کان له من الشهوه کبه دي ته غلط نظر کې د زړه کې بد خیال راتل لمن زر له وجه الا لحاجت بغیر د حاجت شدیده نه متنشي قتل. همدا خبره ده کنه ډاکټر د پر مثلا نه د جیس خزي ګوري یا خزي ته مخر منډي ځکه کاغه انجکشن لګي په لاس کې لګي په مخ کې وته نه لګي همدا شی ته ک نور شي خبري په ورګي کې وسره هم کېدل شي. ويجوز للقاضي اذا اراد يحكم عليها همدا شی ته قاضي د پاره جایز کله دی قاضي خلاف فیصله کوي ول شاهد یا گواه ده هغه چې دا خز د ما قتل و نو مخې بیا قتل شي زاره د شهادت عليها النظر الى وجهها قاضي بیا قتل شي گواه هم قتل شي. وین خاپېشته اگر چې ځکه د زړه کې باد خیال راتللې خطر هم وي دلته کې ضرورت دینه بیر کیږي نه. ويجوز للطبيب ډاکټر ته جایز ده ان ينظر الى موضع المرض منها دی خزي ولکم زی بني بیماری وي صرف مغزي ته قتل شي بقایا زین ته نشي قتل او خزتانه په کار بقایا زین او تورخای ضرورت څه ده. وينظر الرجل من الرجل يسړ بل سړي ته قتل شي په جميع بدنه ټول بدن ته الا ما بین سرتی لرکبتها د نمنه تر زنګانه پر علاقه ته یو بل ته نشي قتل. ويجوز للمرأة خزتم جیز تنظر من الرجل سړی ته قتل شي پردی ته الا منظر الیه الرجل لکه څومره بل سړی ته قتل جایز وي. وتنظر المرأة من المرأة ام د سیوا خزه بل خزه ته قتل شي الا ما يجوز للرجل ينظر الیه من الرجل لکه یو سړی بل ته قتل شي کنه زنګانه نه تر نمه پرې دین علی بقایا نه سړی سړی ته قتل شي نه خزه خزه ته قتل شي. وينظر الرجل من امته التي تحل له کبه سړی د خپل وینځ ته قتل غوړی خزه ته نادي ته جایز د وزوجته الى فرجها تر دې پر ټول زینو ته. وينظر الرجل من ذوات محارمه کبه دی خپل د سیکا سوندي خزه دي سادي خوريزه ده وريرا د وغیرہ تروري د دسې کومې رښتې دي د محارم ال شي زوات محارم د شي خزو ته خپل سړی قتل شي لوجه مخ ته قتل شي وراسي سار باندې نظیر پریز رمنډي والصدر ټټر پریزو شو وساقین کو زخفي غړي شو ولا عزودین مټي وغیرہ
کوم ټینګې تیغ نیولې مړې په خیره منډې د ټینګې کپریزې نظیر پرونه کوي. ولنظر الى ظهرها وبطنها وفخذها ها مخ ته ورسته کومې ساده شوتې خېټه هم د شیطه د پتنونه دي ته نشي کتل. ولا باس بأن يمس ما جاز له ان ينظر اليها منها کوم زینو ته خزي کتل جیز دي کازي ته دی لوس ویرډلو یا ضرورت دی واجنه مټ نه ونی ولا بیمور وا پرونه لري. وينظر رجل من مملوکه غیره یو سړی پر دی وینځي ته کتل شي لا ما يجوز له ينظر اليه من ذات محارم لكم زه ته د خپل محارم کی کتل شي ما پر دی وینځي ته کتل شي. ولا باس به يمس ذلك ازاره د شیره کله سیوینځي خستله د غزینو تلوس هم ورډل شي. وان خاف الشهوه او وان خاف يشتهي اگر شي ته بدخيالي خیال راتلو. والخسوي في النظر الى اجنبيه كالفحل کوم سړی چې هغه د سړی په طاقت نشي پاتې هغه هم پر دې خځې ته به داسې ګناه کې شمېرل شي لکه څنګه ځوان او طاقتور سړی. ولا يجوز للمملوک ان ينظر من سيدته یو غلام د خپل مشر ته نشي کتل کوم دی مالک دی الا ما يجوز للاجنبي النظر اليه منها هلکه څنګه اجنبي ته مخ وغیره کتل سید ضرورت ټینګه ته سیدی ده. ويعزل من امتي بغیر اذن امينا وینځنه بغیر د اجازه تعزل کول شي. ولا يزل عن زوجتي الا باذنها خزنه نشي کول بدون الاجازه. ويكره الاكتحار دانی جمع کول سبزی جمع کول غله جمع کول په اقوات الادمیین د انسانونو په خوراک دانو کې دا مکروه ده. ول بهایم د زناور په خوراک کې چې کله سامان ارزان شي به پټی ډیپوانو کې کله زیات شي قیمت به رو بسی. اذا كان ذلك في بلد چې د سیلکی کې يزور الاحتکار به خلکو ته تکلیف نه جوړیږي. ومن احتکر غلت زویعته کچوک د خپل ازمکه غلنه نکور کې بان کې نه خرڅوله او ما جلبه من بلد اخر بل زنه وروړي و دي کی څون سره یخده وليس بمحتکرین بدا محتکر کی نه رسی منا ذخیراندوس شخص کی نه رسی. ولیم بغل سلطانی بادشاہ ته قضی ته حکومت نه د پکاري سحر علی الناس چې خلکو ته دیر شریټ مقرر کی ها کبه خلکو کې تجاوز کول شي بر کې ریټ مقرر ول شي دینه زیات بنه خرڅوي. ويكره بيع السلاح بيام الفتنه د جنگ فتنې او د خطرې په ټیم کې اصلخه خرڅول په داسې کسانو باندې ساغونه د جنگ خطرې بغاوت خطرې یا بل ملک ته ابني دا خرڅول بیا من دي. ولا باس ببيع العصير هم د شته ک جوس مس خرڅې په غسړی باندې مې يعلم چې د پات نه يتخذ خمر چې د ناس شراب جوړي دی پروانشته لکه مونږ نه غیر ملکی خلق زمیان دی د غزي ولکم کافر دی هغه کده شیان خالص نه شراب جوړيږي خرڅول په ندی منځک او داسې د شیان صحیح دي. کتاب الوصایا دغه مصنف سره دی وصیت ولا خبري خای. وصایا چې شتل شي دی وصیت جمع د ایسوا منه چاته وصیت کول څه معنا یو سړی دا د بل سړی نه مطالبه وکي چیرې کله زنه ما نو بیا دا کارونه تر تواکي یا د ژوندون په حالات کې زبنه ما یا د وفات نه بعد نه د دې تل شي چې شاید په ملکیت کې هغه د مرګ نه بعد شا طرف ته په احسان طریقې سره تبرع په تور باندې مثبت کې چیرې دا کار به توکه دومره روپۍ خرڅ کې دا کار وکړي دا منفعت ورسوه چاته د ماشینه دي ته وصیت لشي لکه یو سړی د دې وصیت وکړو دي ته موسیل شي د چاته کړه اته چنل شي وسینل شي دا بینه پیزي چا د پاره کړه د دل شي موسوا له سواد سره ده. الوصیت غیر واجبه د وصیت کول د څه واجب نه وي. وهي مستحبه د مستحب کار ده. ولا تجوز الوصیت للوارث وارث د پر وصیت نه کیږي چې وای زما دي پیسونه به دومره دي تیر کې د خاصي وارث ته دي کې به نور ورثانو د تهمت خطر وي الا يجيزها الورثه هک ورثه اجازه درکې چې ټیک ته به بل خبره ده. ولا يجوز بما زاد على الثلث دریمه حصے مال نه زیاتم وصیت نشي کوله بس دریمه کې سا کثیره ده ډیره ده. ولا تجوز الوصیت للقاتل قاتل د پر وصیت نه کوم سړي قتل کړه ده پردای کسو کې خپل خاص نه کیږي. ويجوز ايوسي المسلم للكافر یو مسلمان سره کافر تم وصیت کول شي ته ما طرف نه به وصي وګرځه والکافر یا کافر مړ کېدل ملګری و څوک مسلمانو چې ما طرف نه به د شان نافذ ک زما د روپۍ درې مسینه ولګو چا بنی لګول غزړه خبره ده. وقبول الوصيه بعد الموت
او دا وصیت چې دا کنه د مرګ نه بعد په ان قبل الموسی له په حال الحیات که په ژوند کې ونه موسی له شکړلو قبول کو د شای او ردها یې رد کړل چې زه نه خلم تاشیان فذلک باطن بس به نه کیږي سی ختم شو ويستحب مستحب ده د یوسی الانسان بدون الثلث دریم یې سینا کام کې وصیت وکي کنه چې د خپل قریبو کسانو ته مال ډیر پاتې شي د خبره ده وإذا اوصى الى رجل کایو سړی چاته وصیت کړو فقبل الوصيه په وجه الموسی هغه د موسی په مخ کې شای قبول کړلو ورد په غیر وجه سکل غنو به رات کو سې نه خلاصي ما غزړه نه خپه کولو فلیس برد نوس نرد کیږي بعض شد د تا د زکات د تزړه مطمئن شو تا بن اعتماد ستي وسرت کای نه د خود ششو دوکا کول څنګه بس کای وین رد په وجه ها کاغه مخه مخیرت کړلو شری تا ما تویلی ما طرف نه دا کړنو کو خیر خپانه شي زنه شم کول د شیان په ورد بس بیارت شو ابن نه د زوري ګننګری گینه والموسوا به د کوم شی وصیت کړه صدر شای چو تیر کدر دي ته دي تل شي موسوا به چې د چی وصیت شو ده یملک بالقبول دا په دې سره تومیل کې رسی غنا چې دی تقبل وکي چې بس ما تقبل دی لپاره مسله واحده هاي سرات تا کې نه کیږي وهي يموت الموسی چې موسی مرشي ثم يموت الموسی له به موسی له مرشي قبل القبول شای نه د قبول کړه وته ویل د تو د پاره د غیل شو درې غزت ته سوچ کومه فيدخل الموسی بي په ملک ورثتي بیا دا شای دي نه شبه ورثاوته منتقي لګي ومن اوصى الى عبد او کافر او فاسق کایو سړی وصیت کړي او غلام ته یا کافر زمي کا سمالګره سوګیا فاسق کا سو اخرجهم القاضي من الوصيه کزي سه بدا کسان دی وصیت نو بسی چې دو ته روپیا شایماس پرې ځکه دو بن یمین منشته کافر دی بل فاسق دی بل غلام ده ونسب غیرهم دی په زبل کاس مقرر کی ومن اوصى الى عبد نفسه وفي الورثه كبار کای سړی خپل غلام توسید کړو په کاس ورثاو کې کټ سړیو کسانو بالغ غلام تصح الوصیتو ودا وصیت شکیږي نسی کیږي ځکه چې غلام ته په مشرانو باندې طاقت نه ده حاصل ته ویل هغه ته کوي او دلی دور باندې حجره لګول شي ممنع کول شي کنه ممنعات ور باندې رضی ومنو سیلا من يعجز عن القيام بالوصيه کایو سړی چې توصیت کړي سره مود دا کور به وکړل شي زمړ شم مثال او هغه د لیکول نشي عاجز ده او نه منسه طریقې سره نشو سمبلول ضم الیه القاضي غیر قاضي سیب سره بل څوګه ملا کی شلو د بل کاذب سره ټچ کو ومن سي مومن او سي لسنين کې سره دوه کسان ته وصل کړه تاسو ما مرګ نه بد ودا شي توکي لم يجوز لخادم يتصرف عند بحنيبه ومحمد رحمه الله دون صاحبه طرفین په نسبت ني سړی ویل بني بنه کې د بل مرګره وسراري خبر کې شرکي الا في شراء كفن الميت هدي مړی ولا کپن خستل کی کایو لاړ شي خیر د دوړ نشي ګرځي د تجهیزه یا نور د ستیارای کول او عامل د صغار وړو بچی ته خوراک وړل کی دوړ نه زیرو کیسو تیم کپړې جامې وړل ورد ودیعه بعینها یا ودیعه و پس کوله وتنفيذ وصیه بعینها یا وصیت نفذول بیل کول شوت کی عبد بعینه یا معین اعلام نه لشي د بیا ذات کوي وکذا دین والخصومه په حقوق المیت یا دین ادا کول یا خصومت کول د مړی له حقوقو د پاره نو به خیر د کډوړ نه یو کول شي ومن اوصى لرجل کایو سړی چا توسیتو کې بسلس ماله چې سلس مال دي ته ورکړل شي ول الاخر بسلس مال بل تل شي ته سلس مال ورکی ولم تجز الورثه ورثه شي نه دا څنګه چال شي سلس بخیر د ورکو ول خدا څنګه چال د نور سلسونه پکې کړی دي و د مت شپتی کیږي نو ظاهر د شي سلس خو شي د بل سلس به ختم شي په سلس بین من اسپانه د غدو کسانو د په د سلس په مانځ نیم کړل شي وینا صلیحات ما بسلس کوي تیر دي د سلس بیا ور کوي دا کاست ما طرف ولخر وللاخر بسدس د بل تسدس ور کوي نو دا خبرې نه چلیږي دی ول حکام ایسا ده کنه سلس بوت شکو دوا منځ نه چو بلکې درې منځ بچو په سلس بین مسلاسه اسلاس به قدرت رسیب کو دوی باغ ته ملو شي د بل سود سولته بیوا ملو شي وین اوصل حدیم بجميع مالک او ته وسید کړي چې د ټول مال دي تیر کړي شي وللاخر بسلس من بل تیر شي د دریا مې سیر کړل شي ولم تو جزل ورثه چرته اجازه تیر کی ظاهر د سلس نه زیات صحیح نه ده فسلس بین الاربعه يسمن النبي سوف محمد رحمه الله صاحبین یې چې دا کوم سلس د بد سالور حصي واچي د کوم ته غون مولر کړي د خډیر حق جوړی کنه
دي ته به درې ورکې ورکې بقایې وای وته یې ورکې. وقال ابو حنیفه رحمه الله یی چې نه الثلث بینهما نصفان بس دوه منځې کې. ولا يضرب ابو حنیفه رحمه الله للموسى له بما زاد على الثلث. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چا د پر چې وصیت شي هغه د پاره د درمه حصے نه زیات شای نه ور کوي او نو ته ضرب ورکیر کوي. الا فی المحابات والسعایه والدراهم المرسله. درې شیان دي هغه کې څه کوي امام صاحب ورکې ضرب ور کوي. څنګه طریقې سره لکه یو محابات ته محابات چې شتل شي پښتو له محابات نه مولا خلالی فوګه دی محبت تای چې محابات د ځان ته ټکه د باب مفعلانه د حابه یحابي محابات. لکه یو سړی د مثال دوه غلامون دي یو کې ماته 10 درهم دی بل د 15 درهم مثال څه شو طویلا شو کنه دی وصیت وکړو چیرې د اول غلام د زید باندې په لاس درهمه کې خرج کړی شي دویم د په امر باندې شل کې خرج کړل شي او دی سړی چې د کوم وصیت کړی دغه دوه غلامانو نسیو سر نور چی شوونه د 10 ولې په لاس کې ولګول د 15 ولې په شل کې ولګول نو ټولې 10 جوړیږي کنه علي څوی ته ویلاس وي نه دا وصیت د زید په حق کې د شلو درهم او د عمر په حق کې د 30 درهم وو وشمرل شي. منات شلتی 40 ملو کې شپېته بتنه جوړ شي سلز وګرځیدو کنه دا بده مانس کې اصلاسن تقسیم کړل شي نه اول کوم غلام د دا په شل خرج شي او د لاس بدی توصیت وګرځي دویم به خرج شي په دې باندې 40 کې شلور کې وصیت شولو نو د شتر کې سره بل شه د سعایه چې شتل شي کله غلام آزاد شي ناغه به لګي روپۍ ګټي کوشش کوي پیسې ګټي هغه به دی خپل مولا طرف نه لنډي ته سعای نه لشي. لکه یې سړی د دوه غلامونو مثال آزاد کو یو غلام کې ما تلکه چې 10 درهم بل مثالو شو 15 درهم ته ویلا شولو او دې سړی چې کله دا غلامانو آزاد کو نور مولینو اندا دوه دای ور آزاد کړلو او دلی وصیاتی کړو د سیالات کې ندی ترکی کې به مشک یو غلام کې مات خو شلو کنه بل شپېته مثال یا 10 شو دی بل شپېته نیو ته بسول سی مالک یا بل ته بسلوسین دی مال ور کړل شي او کوم وصیت ولایسه د دوبدو مانس کې شي اصلاسن شي یو حساب اول کاستیر کې شي دوته وصیت کړو د دوی حساب دویم کاستیر کړل شي دي تل شي سعایه کول او بل دراهم مرسله دي دراهم مرسله چې شتل شي لکه یو کاستا هغه وصیتو کو چیرې زید د پر د 10 درهم ور کړی شي او خالد د پر مثلا 15 درهم ور کړل شي او مال ټول تویلاس درهم او 10 شپته تویلا شو کنه نه هر ولا مقدار بوله ګول شي ضرب ورکویر کړل شي نه اول ته بوسل سویر کړل شي زکه 10 شیشه دي دا یو سلس جوړیږي تویلاسو کې او دویم ته بوسلوسین ورکړل شي 15 جوړیږي دی کې به ضرب لګي محتم مسلخ ومن او سوایو سړي وصیت وکړو علیه دین دی بن دومره قرضا و چې خیتو بماله ټول مال خو په ماغه کې تللو ختمېدلو احادای پی کړی و لم یجز الوصیه لم تجز الوصیه لشی چې وصیت نشو سي الا ایبر الغرماء من الدين هکا کرسخاه اوی چې مونږه طرف نه دین مافتی به بل خبر ده. ومن اوصى بنصيب ابنه کای سره د زوی ولا ایسې کې چې وصیتونه کوي چې ما زوی ته خو به د زما مرګ نه به دومره حساب میراث کې مليږي چلو زما طرف نه دی وصیت وي ولی دی وصیت په لوصیت باطله نه کیږي دا وصیت پر دی مال وصیتونه نه کیږي. وین اوصى بمثل نصیب ابنه هکه د زوی حصے برابر وصیت کړو اجازه بیا کیږي. فین کان له ابنان کبی د دوا زمانو پلیل موسی له الثلث نه دوی سی به زمانو ترکل شي دریم چې دا پردي سړي ترکل شي چې موسی له دا چاته چې وصیت شوی وو. ومن اعتق عبده فی مرضه سړی د مرض الوفات کې مړ کې د نیالات کې سی مازی کې وصیت کړو
او غلام آزاد کو مثال او باع یا شي خرڅ کو وحاب محابات وکړو لکه پاسه مسله تر شو وهبه یا شته چې شهيبه کړل په ذلک کله جایز د شان جایز دي او هو معتبر من الثلث درې میسینه ناپیزول شي ويضرب به مع اصحاب الوصايا مدغه سوته بزره بیر کړل شي چې کوم کسانو ته وصیت شو د په ماغو سره فین حابک محابات مسله وچله ولا چې ته پکې سلو شي بل ته سلوسان ډبل شي سمات کانه بعد شای آزاد کی غلام فالمحابات اولا عند ابي حنيفه تر امام سيبي چې به ورکی محابات وچلې وینا تک کواله کی غلام آزاد کی ثم حاب غنه بعد به محابات ولا مسله وچلې په هما سوان به دوړه برابر دي وقال سيبني شنا العتق اولا في المسالتين په دوړو صورتونو کې غلام زدول شدي اولادی ولې چې عتق به فسخ کیږي نه او محابات شي دا فسخ کیږي فسخ کول شي خامخته ګورو مناسب بالسهم من ماله سړای دا چا د پاره څه حصي وصیت وکړل په له خصوص حامل ورثه هغه سړی ته دی ورثه او دی حصونه به کامه حصہ کول شي خصمن اقل الا ان ينقص عن السدس حکا دی سدس نه کمیدل دور دی ما کمی په یتیم له سدس د تپرشي وین اوصى بجزء من ماله کدی په مال کې دی وی حصي وصیت چاته کړو قیل للورثه ورثه ته ویل شي اعطوه ما شئتم وسمره تاسو زړه غواړي ته ورکې د خسړی ته ومن اوصى بوصايا کچا ډیر وصیتونه وکوم من حقوق الله تعالی دی الله وغیره له حقوق وخیل ثواب له شان وخیلو نو قدمت الفرائض منها على غیرها چې کوم شن شدي فرض دي یعنی ورکول ضروری دي اهم شین دي هغه به مخکې کړل شي هغه نه بعد د نفل شین به وکړل شي څنګه لکه مثال ګوره قدمها الموسی او اخرها موسی هغه اوله کې خیلی وی کورسته خیلی خو اول ضروری شیان به پوره کول شي مثل الحج و الزکات لکول حج ضروری ده زکات نه دو بسل شوال کفارات کفاری دی په وما ليس بواجب کبه کوم شیان واجب نه دي نفلی شیان خیلی قدم منه ما قدمه الموسی اکی به اول ما غشي پوره کې چې کوم وسی اوله کې موسی اوله کې خیلوي شر دادا بیا وکي ومن اوصى بحجه الاسلام کوي وسړي دی حج وصیت کړو چې زما طرف نه به حج وکي احج عنه رجلا من بلده یو سړی بر تیار کی چې په حج وغیرہ پیږي حج بدل په تور باندې دی دغه موسی طرف نه به حج وکي یا حج راکبن سورلې په شکل کې کومي زماني مطابق کول وي فإن لم تبلغ الوصيه النفقه کبیا د کومه دی وصیت کړو چې ما طرف نه دی حج وشي د لمره خرچه شته نه نفقه احج عنه من حيث تبلغ و دی اغزاینه پی وکی چې کوم زینه دا خرچه پر کیږي لکه دی پاکستان نه نشو کول ډیره خرچه لګیدل به د سعودیا کې چوک ځان سره ټچ کی مصر د ممیلا وګرځي دی بصرینه د مشن کوم زینه وتکامه غورځي ومن خرج من بلده حاجا یو سړی د خپل کلی نه روانو حج ته کوم ځای ولا هم وي خدای دی وبلګی چې د کومي علاقې می مثلا روان شو فما ته په طریق لارې کې مړ شو الله لار د خډیر عظیم لار د پکې وفات شو و اوسخ وصیت کړه مړ کې دو ټیم کې ایو حج عنه چې ما طرف نه دی حج وشي په نیمه کې پاتې شولم حج عنه من بلدي عند ابي حنيفه رحمه الله امام صاحب وای چې د دې کلی نه دوباره بیا د حج شلو کړل شي د کوم شو د دا بس اسی ور خاتم وقال ابو يوسف محمد رحمه الله صاحبانو چې نه یو حج عنه من حيث مات دومره خرچه دی به ولی کلی سار نه وکړل شي کوم ځای نه شي کړي و نه دا سړی مثال کړه چې نه روان شو ډیر نګدي شو خو چې کوم ځکه په شو د مغز نه دی بل سړی روان کړل شي کنه خرچه به کم او غورځي بل مسلخه ولا تصيح وصيه الصبي والمكاتب وان ترك وفان مشوم الک ته د تبرک ول غواړي وصیت کې یا مکاتب غلام ده نو دو کډیر شی پر یخه هم مکاتب ده خپل مکاتبت ولا بدلی پوره کیږي به هم د دوه وصیت نشي قبلوله دو وصیت ما کوي مختخی و يجوز للموسوي الرجوع عن الوصيه موسی صاحب چې دا کوم وصیتونه کړي غن رجوع کول شي کولن و پیلن وجه صرح بالرجوع كان رجوعا سکله د رجوع سره خط سره وشي نه بیا د رجوع شمر شو من جحد الوصيه
کچوک به د وصیت نه انکار کوي چې ما خو وصیت نه وکړه دې سړي ته لم یکن رجوعا په دې باندې رجوع نه ګرځي رجوع دپاره خپله طریقه په هغه انداز کې دې وکړي. ومن اوصى لجيرانه چلو دا بیا مخ ته حسابه